کوي الودود الولود چې محبت پکیم ډیری او بچیم ډیر راوړي بچو والا زنانه ګوري خچ نکاح کوي او الودود محبت والا ګوري چې محبت پکې ډیری او بچی ډیر راوړي نو پته به څنګه لګي چې دا بچی ډیر راوړي نو د دې به خويندې واده شوي کنه خو خويندې نه دی واده شوي نو ترورانې به واده شوي کنه خو د مور خويندې نه ښه د پلار د دې جنۍ خويندې او د دې جنۍ د پلار خويندې به ګوري د مور خويندې نه هغې ته وګوره به واده شوي نو چې محبت یې پیلو کړی دی که نفرت یې پیلو کړی دی او بچي لږ راوړي دي که ډېرې راوړي نبی علیه السلام فرمایي نکاح د بچو والا ښځو سره کوئ فانی مکاثر بکم الامم زه به د قیامت په ورځ چې خپل امت ډېر وینم زه به فخر کوم په قیامت کې زه به فخر کوم په جنت کې به جنتیان 120 صفوي او په 120 صفو کې به اتیا صفه د امام الانبیاء امتیان ولاړي ښه الحمدلله او شل صفه به د نورو انبیاء امتیاني ښه نکاح د داسې بیبي سره کوئ داسې بیبیانو سره کوئ چې هغه بچیداري وي اب بچی ډېر راوړي د هغه بچي والا خاندان سره نکاح کوئ او وی کوشش کوئ د پیغلې سره نکاح کوئ د کونډو په نسبت وی د پیغلې سره نکاح کوئ جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی موږ د یو جهاد نه روپش قربان نبی علیہ السلام له الله عجیب اخلاق ورکړو د ټولو نه زیات نبی علیہ السلام به خوشطبي د ټولو نه زیاته د چا سره کوله تاسو ته پته شته د ټولو نه زیاته خوشطبي به امام الانبیاء د ماشومانو سره کوله د ټولو نه زیاته خوشطبي دا به د ماشومانو سره کوله جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی د جهاد نه روپش شو مدینه منورې ته راځي نو ایمان نوې واده کړو اورته د الله حبیب مال لګي اجازه نه راکې چې زه کور ته لګړو به ورشم واده می کړې دې نوې ما ته چې خو واده دې کړې دې ما ته چې واده می کړې دې وی چې څنګه پیغله دې غوښتې ده که کونډه دې غوښتې ما چې کونډه مې غوښتې ده ما ته چې تا پیغله نه کوله پیغله خو کنه ما ته چې ما کونډه کړې وی به وروسته وجه ښکارا کړله د اته خویندې وي د دې جابر رضی الله تعالی عنہ ما وی چې که زه جینۍ وکما نو دا خویندې نیم جینکۍ دي نو د دې تربیت په ونه شي نو ما ځکه کونډه واغستله چې دا به دې له د مور مینه ورکړي نو د دې تربیت په صحیح وکړي ښه نو چې داسې کور یې هغه ته بیا د داسې ښځې ضرورت دی ښه چې هغه د بچو تربیت پکې تاسو خیال یې بعضې وخت کې سړی وي هغه داسې ماشومه جینۍ وي کې کور کې بچي وي نو هغه له داسې عمر رسیده زنانه پکاري چې دا لوڼو له هغه د مور مینه ورکړي او دا لوڼه د هغې نه تربیت یې زده کړي چې دا یو افضولي نو بله به د بلې نه څه تربیت یې زده کړي نبی علیه السلام به ښه اصول ښودل ښه یو صحابي راغی وی انصارو کې نکاح کوم نبی علیه السلام ورته ویله ښه یو نظر یې وینه ځکه د هغې په سترګو کې وی لږ دغه دی یا شینوالی شنی دی یا پکې بل څه نقصان دی خو یې ویناول ښه وینا نو د دې وجې نه علما وی لیدلی شي چې کله د بیبي سره رشته کوي او ستا ورسره اراده د نیکۍ ځکه دا د عمر سودا ده هسې نه چې بیا په دې باندې پښیمانه سمانه د شریعت ډېر ښکلي اصول دي شریعت د ازدواجۍ تعلیم ورکړي چې د سړي د بیبي وي او د سړي د کور او ازدواجي زندگی د آباد وي نو په دنیا کې بهترین ملګری چې دی المرأة الصالحة هغه نیک بیبي ده چې کله دنیا کې بنده ته نیک بیبي میلو شي د دې نه بل لوی نعمت د دنیا چې دی هغه نشته دی او بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها د نبی علیه السلام بیبي وه د لومبنۍ بیبي وه نبی علیه السلام سره یې داسې ژوند تېر کړی چې نبی علیه السلام به د مرګه پورې دا یادوله د مرګه پورې یو ورځ بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی مونږ کره غږ وشو اواز بیخي د بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها نبی علیه السلام ته ښه پته وه چې وفات شوې ده وی نبی علیه السلام په ژړا شو ما ورته چې د الله حبیبه ولې ژاړې وی چې دا आवाज بالکل د بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها په شانتي او ما چې کو دا چرته هغه ما کره رانه نوتله
د مرګ پورې د خلی نه نه وایستلی د مرګ پورې علما وایي د دې وجه دا وه چې دی چې د نبی علیه السلام سره څومره ژوند ایستلی په ټول ژوند کې دی یوه خبره داسې نه وه کړې چې هغه د نبی علیه السلام په طبیعت چپه لګېدلي په ټول ژوند کې دا کمال دی کمال ټول ژوند داسې تېرول ټول ژوند داسې تېرول یو ورځ نبی علیه السلام له را روانه د بیبیانو نبی علیه السلام له را روانه د سالن روټۍ یې راغستې نبی علیه السلام له روټۍ راوړي جبریل امین راغی وی د الله حبیبه بیبي خدیجه را روانه ده تاله روټۍ سالن راغستې ستا خواله را روانه ده خو چې راشي نو ورته به ووایي چې جبریل امین راغلی و او جبریل امین وایي چې د الله د طرف نه راغلی ما زما سلام رب العالمین وایي چې په بیبي خدیجه ووایه او ته به پې زما سلام وایي چې جبریل امین وایي چې ته ورته زما سلام ما سلام د الله د طرف نه راوړی دی او زما سلام به پې ته ووایي چې راشي ورته به ووایي چې جبریل امین او رب العالمین درته دواړه سلام کوي او فبشرها ببیت فی الجنه او زیری به ورته ورکړي چې په جنت کې درله الله یو کور تیار کړی دی په جنت کې درله الله یو کور تیار کړی د ژوند چې سړی تېری ښکلی ژوند تېرو دنیا کې لږ وخت دی سفر دی وی الموت قدح کل نفس شاربها مرګ یو پیالی ده کل نفس شاربها هر سړی به اسکي مرګ یو پیالی ده هر سړی به اسکي والقبر باب کل ناس داخلها او قبر یو دروازه ده هر تن به پې داخلیږو مرګ یو پیالی ده هر نفس به اسکي او قبر یو دروازه ده هر انسان به پې داخلیږي نو دا ګوټ او دا دروازه راته پراته دي کوي الولود چې محبت پکیم ډېرې او بچیم ډېر راوړي بچو والا زنانه ګورئ ښه چې نکاح کوئ او الودود محبت والا ګورئ چې محبت پکې ډېرې او بچي ډېر راوړي نو پته به څنګه لګي چې دا بچي ډېر راوړي نو د دې به خویندې واده شوي که نه ښه وایي خویندې نه دي واده شوي نو ترورانې به یې واده شوي که نه خو د مور خویندې